بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د وخت موجود یم د کچا پخه په مین بازار کې. دلته کې زمونږ رونه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري یو خپل یو هولسیل کاروبار شروع کړی دی. یقینا ډیره د خوشحالي خبره ده چې کچا پخه دومره ورځ په ورځ اډوانس کیږي او داسې سهولتونه چې زه اکثر وایم چې د سهولتونو دپاره به دا خلک پېښور ته تلو کوهاټ ته به تلو، اوس دغه ټول سهولتونه دیو ته په خپل دهلیز په کچا پخه کې میلاویږي. نو راځئ د رونو سره خبرې کوو چې دیو څه کاروبار شروع کړی دی اور د دیو مخکې څه پلانینګز دی او اوس تاسو دپاره دیو څه سروسز راوړي دی موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جی؟ خیریت دی جی؟ خیر خیریت دی جی. دا راته ووایه زموږ کتونکو ته چې تاسو د بنګش هولسیل ډیلر چې کوم دلته کې نن افتتاح وه هغه وشوه، دې کې به څه سروسز خلکو ته میلاویږي؟ دې کې به پیمپرې وي اور د هولسیل ریټ سره به ورته میلاویږي او ډسپوزیبل هر قسم سامان به وي هغه به ورته هولسیل ریټ سره میلاویږي. لکه پېښور د کوهاټ ریټ سره به ورته میلاویږي ښه ریټ سره که نه. اور موږ دا قدم واخیسته تاسو ټول موږ سره تعاون وکړو دې کې. صحیح. ښه خبره ده چې مطلب دی تاسو داسې سروسز راوړو د کچا پخه خلکو ته، خو که چېرې د دې کچا پخه یا کوهاټ کې تاسو نه ښه ریټ کې نورو خلکو ته میلاویږي نو یقینا دې څه فایده نشته. نو زه یقین ساتم چې تاسو به داسې ریټ لګوئ چې د دې خلکو د دې علاقې خلکو ته د پېښور تګ او د کوهاټ تګ ضرورت نه پېښ کېږي. بل ورور سره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو دا چې ډېر ډېر مبارک شه، نن د ستاسو د کاروبار افتتاح وه، ټول سیدان مشران راغلي وو. الله ته دعا کوو چې الله پاک دې تاسو ته کامیابي درکړي. څه وایې نن دې څه ایموشنز دي؟ نو بس مونږ خو دا کوشش دی چې د خپل علاقې خپل وطن دپاره او خپلو خلکو دپاره پوه شي اساني پیدا وکړو. نو څومره مونږ نه کېږي پوه شي که نه، نو موږ به د خپلې علاقې ته دغه ورکوو، سپورټ پې کوو، دغه پې کوو چې یاره ډیولپ شي او څومره خود کفیله شي که نه، دا مونږ دپاره بهتره دی که نه. ولې چې ځي هر قسم یا مثال څوک ځي کوهاټ ته هغه ځي کې هغو ته یو ریټونه میلاویږي، پېښور کې بل ریټونه میلاویږي. نو موږ کوشش دا دی چې موږ دلته کې اساني جوړه کړو، عوام ته سهولت ورکړو. نو دې نه بهتر شی بل څه شی نه وي چې موږ خپل خلکو دپاره اساني پیدا وکړو. ډېر ښه، ماشاءالله. الله پاک دې داسې سوچ د دې علاقې هر نوجوان له ورکړي. دا راته ووایه چې د کوم بنګش هولسیل ډیلر دی د دې اډرس کوم ځای کې دی، کوم مارکیټ دی؟ لږ زموږ کتونکو سره. دا اصغر علي مارکیټ کچا پکه مین بازار کې موجود دی او شیرکوټ. صحیح. ستاسو څه کنټیکټ نمبر شته که داسې دکانداران چې هغه تاسو نه په بل کوانټټي باندې دغه سامان وړل غواړي چې تاسو سره رابطه وکړي؟ جی شته دی. بسم مو 0312 095 6786. بیا ووایه. 0312 095 6786. د دې علاقې خلکو ته یا دکانداران چې کوم دي هغو ته څه پیغام ورکول غواړئ او که نه؟ نو جی موږ دا یو چې تاسو موږ سره تعاون وکړو، انشاءالله تاسو ته به نورو ریټونو نه ښه ریټ دلته کې میلاویږي او کوم شی تاسو ته دغه وي پکار وي ډیمانډ مې وي موږ ته ویلی شو، موږ تاسو ته هغه شی پرووایډ کوی شو. نو انشاءالله تاسو سره به موږ پوره تعاون کوو، تاسو موږ سره تعاون وکړو. نو بس دا موږ تاسو سره میسج دی چې هر کله راشو په خیر راشو. ډېره مهرباني، الله دې کامیاب کا. ګرانو کتونکو تاسو خبرې واورېدې. پیمپر او ډسپوزیبل دا دواړه داسې څیزونه دي چې نن سبا د هر کور د هر خادی د هر ایونټ چې کوم دی ضرورت دی. صرف دکانداران نه، زه دا وایم چې کورونو والا خلک هم دلته راتلی شي او د هولسیل ریټ باندې چې کوم دی دلته نه پیمپر او داسې مطلب د ایونټس دپاره ډسپوزیبل څومره سامان دی. وخت سره دیو دا هم ویل چې یاره وخت سره به موږ مزید نور دي کې امپرومنټ کو، نور څیزونه به رالیږو. خو زه تاسو ته دا وایم کنټیکټ نمبر به تاسو ته په سکرین هم ښکاري، تاسو د یو ځل خامخا راشئ. بالکل کچا پخه کې بینګ الحبیب صاحب مخامخ مارکیټ دی او په دې کې بنګش هولسیل ډیلر شاپ دی. دې ته تاسو راتلی شئ او دې نه چې کوم دی سروسز دي هغې نه فایده اخیستی شئ. امید ساتم چې دا پروګرام به تاسو خوښ کړی وي او نوي پروګرام سره خپل کوربه ساجد حسین بنګش ورسره کیمرامین وقار بنګش ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.